پاره دي چې موږ په شوق سره ذوق سره د الله پاک بندګي کوو او د ملګرو نږدې راتلل د خیر په مجلس کې دا ښه خبره ده. ستاسو د دین سره محبت دی، د الله جل شانه سره محبت دی، د الله د رسول سره محبت دی، خو خبرو سره محبت دی. الحمدلله دا جماعت که دومره لوی جوړ شوی پکې دا مجمع نه وی نو بیا به جماعت و تش خلک به پکې نو. دا په الله جل شانه باندې د الله په دین باندې مین خلک دي. زمونږ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم سره قافله د دې ځای چې اجتماع وشوه په مختلفو ځایونو وګرځېدو. دومره درنه جمع چې دلته کې وي الحمدلله د جمعې په مونځ کې دومره بل ځای نه. په اجتماع کې چې کوم خلک مقامي په دې ځای کې راغونډېږي نو کربوغۍ اجتماع خو ډېره لویه ده، هغه ټول ملک نه خلک راځي. خو زمونږ د پېښور اجتماع هم چې د دې علاقې او د خوا او شا خلک دا چې څومره کثیر تعداد سره راځي نو الحمدلله الله پاک دې نور هم ډېر کړي. دا د دین سره د محبت دلیل دی. د دې چې اجتماع ختم شه حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم زه ورسره وم، نور ملګري مو قافله د دې ځای نه دیر ته لاړه. په دیر کې اجتماع وشوه دې مرګره کې. هلته شپه مو تېره کړه، بیا سهار پېشمني هلته نه ووتو، پنجاب ته روان شو قصور ته. قصور ډېر لرې دی، په لاره کې په شیخوپوره کې مدمه وکړه، په لاهور باندې تېر شو قصور ته لاړو. بیا په قصور کې اجتماع وشوه، هلته هم خلک ډېر وو او بیا هلته چې اجتماع ختمه شوه هلته تېره کړه. بیا د هلته نه بیا لاهور ته، په لاهور کې مختلفو ځایونو ته تللو. بیا د هلته نه فیصل آباد ته، فیصل آباد کې بیا یو ځای کې اجتماع مختلفو ځایونو ته تللو، مجالس وغیره هغه وشو. د هلته نه بیا د پنجاب ډېره لویه علاقه ده، وسي یو ښار د بل ښار نه دومره لرې دی. غټ ښاري چې کومې دي تقریبا 2.5-3 ګنټې مزل وي، د موټر تیز موټر چیزي. نو د فیصل آباد نه ټوبه ټیکسنګ ورته وایي، هلته کې بیا اجتماع وه. هلته کې بیا اجتماع وشوه، شپه تېره شوه. د هلته نه بیا ساهیوال ته قافله روانه شوه مفتي صاحب سره. په ساهیوال کې بیا اجتماع وه. نو ساهیوال کې اجتماع وشوه. الحمدلله داسې ځای و چې دا نن سبا چې کومې خبرې دلته کې مونږ کوو زمونږ خو الحمدلله د دې ځای انتظامیه پولیس دا هم ټول نیکان خلک دی، زمونږ د علاقې خلک دی، پښتانه دي. د دې ځای سرکاري کسان هم دین سره مینه چې څنګه د عوامو مینه ده داسې د هغوی هم مینه شته، هغوی کې هم نیکان خلک شته. هغه ځای خلکو کې لغونې لرېوالی دی نو هغه غریبانانو کې ناپوهه ډېر دي. لیکن په هغه ځای کې هغه اجتماع ډېر ضروري او ډېر اهمه وشوه او ډېر لوی د خیر خبره وه. ساهیوال نه پس بیا ملتان ته روان شو. ملتان ډېر لرې دی. بیا په ملتان کې بیا اجتماع وشوه. بیا بیګا د شپې مونږ راووتو او تقریبا مونږ دلته کې 12:15 بجې راورسېدو ملتان نه چې را روان شو. بهرحال دلته چې کومه په تاسو کې الحمدلله د دین جذبه ده نو دا په ډېرو کمو خلکو کې لیدی شي. په دې د الله شکر ادا کوئ ښه، دا د الله پاک نعمت دی او دغه جذبه دی الله پاک په مونږ کې د دین نور هم ډېره کړي. د دین سره تعلق دغه دین سره چې تعلق وي دا به مونږ بچ کېږو دې سره، الله هم بچ کړي. د آیات سره د دین علاوه بل هېڅ هم نشته. ډېر د فتنو وخت را روان دی، اوس هم فتنې دي، وروسته هم فتنې دي. تاسو به چې د دین سره تعلق وي د الله سره متعلق وي نو انشاءالله د دین په خوږو به پوهېږئ. په کور کې به وخت تېرول خوند درکوي، بچو سره به وخت تېرول خوند درکوي، په لږ کاروبار کې به وخت تېرول خوند درکوي. لږ کاروبار کې چې د دین سره د تعلق وي. چې د دین سره د تعلق نی په لاره کې مونږ یو ځای کې په کلر کهار ورته وایي هلته کې مونږ ایثار شو. وخت مې تېر کړو، یو سړی په ټلیفون لګیا و، ښکارېدو داسې پنجابي اردوی وی، ښکارېدو داسې چې غټ کاروباري سړی و.
نو مونږ هلته ډېر وخت تېر کړو، مونځ مو وکړو اودسونه مو وکړل، بیا رالو هغه په ټلیفون باندې خبرې کولې او سمه جګړه یې کوله پوره، او څه معاملات یې و چا سره، معاملاتي خبرې. کله به یې اواز ډېر اوچت کړو، کله به یې سختې خبرې راویستې، په کله کله څنګه کله څنګه. نو ما اړه کې دا سړی څومره پریشانه. زه په موبایل باندې 3 سکنډه 15 سکنډه خبرې نشم کولی، دی لګیا دی او غوسې، او ته به یې بس جګړه که هغه سړی مخامخ ورته وایي مری نه وي نیولی وی. نو زه دا عرض کوم چې الله جل شانه چې د دین سره د تعلق وي، الله پاک به دې په لږو پیسو کې په لږه سرمایه کې ډېر د خوشحالۍ او د سکون ژوند نصیب کړي. الله پاک دې زموږ د سکون او د اطمینان ژوند نصیب کړي.